السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم. سلامونه ډیر ډیر جی. وعلیکم سلامونه ډیر ډیر. څوک او د کم ځای نه؟ جی بډخیل نه خبرې کوم، حمزه جی. بډخیل نه څوک؟ د بډخیل نه جی حمزه خبرې کوم. حمزه به څنګه؟ خیر دی؟ خیر دی جی مفتی صاحب. څنګه الله بختور کوي جی، الله بختور کوي جی. آمین ثم آمین. سوال بواړي حمزه صاحب جی. زما خو داسې یو پروګرام دی، زما داسې لکه ناشنا ده جی. په دې باندې لږ ځان لکه تاسو بیا په دې باندې کوټې دغه وکړئ جی جی. زما د یو هوایي خلک نه دی فریضات جی جی. دو سره جی زما نکاح شوي ده. نکاح شوې ده؟ نکاح به شوي ده جی. نو یعنی مونږ ورته پښتو کې خاپیری ورته وایو. او جی او دغه خبره. نو خاپیرو سره څنګه نکاح شوې ده چې دا مونږ هم واورو او چې دا کم کسان په سوچ کې پرېوتل چې دوی هم لږ واوري؟ دا چې بس زموږ د ازې داسې ځان له و نو بس یوې کسې زما سره داسې که نه لکه د چا سره و نو بس لکه په ما باندې مهربانه شوله جی. ښه جی. مهربانه شوله خو بهر لکه خبر پکې دې حد ته ورسېد چې لکه نکاح ته ورسېدله جی. ښه جی. نه تا د بخکاره کېده؟ ته به یې لیدې؟ تا به لیده؟ نه لیدل کتل لا نه دي شوي. بس خپله وظیفه مې جارو کړې ده. بس هغه بس پخه شوله د خیره سره. نو هوا په نکاح په هوا کې شوې ده؟ نه 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 په رابطه باندې شوې ده جي. لکه څنګه شوې ده؟ لکه نکاح ووایه که نه څنګه شوې؟ هغې تا آواز اورېدو نه اورېدو؟ نکاح درله چا تړلې؟ نکاح کې دوه ګواهان پکې څوک وو؟ هر څه د دو جي خاندان کړي دي، نکاح کړي دي جي. څنګه نکاح کړي دي او مور پلار کړي دي جي. مور پلار موجود او جی او دویمه دا خبره چې لکه دا زموږ یو زنانه دا د هغې ملګري وه جي. ښه جي. نو دا لکه زما اجازت ورته لا میلاو شوې ده. نکاح کې خو سړي کېناستل پکار دي که نه؟ لکه انسانان د هغو جي خپل کم دستور چې دی که نه جي. څنګه؟ هغه لکه د هغو چې خپل کم دستور دی هغه لکه کړی دی. زما لکه نکاح شوي ده نو لکه خبرې مونږ سره لکه په موبایل باندې کول لکه نور اجازت مونږ ته نه دی میلاو شوی. تقریبا په دې میاشت کې مونږ ته هر څه اجازت میلاو شي جي. نو هغه خاپیرې سره موبایل خبرې کوې؟ او جی په موبایل ورسره خبرې کوم جي. او هغې سره کم موبایل دی؟ سمسنګ کا ایفون کم موبایل دی ورسره؟ نه جی نه دا ساده دی ورسره جي. ساده موبایل دی او ساده 11-12 او 11-12 زیاده 1500 ولا 2000 روپۍ والا دغه موبایل دی ورسره. ښه جي. او کومه وظیفه ده چې دا خو یو مونږ هم وکړو که نه داسې وظیفه؟ کومه وظیفه ده کوله؟ د دې له اجازت ماته نه میلاو شوې. دا خبرې باندې هم بندې دي جي. ښه جي. نو چې بندې دي بیا د ولې کولې؟ نو بس ما مې دا لکه زه خو کال سر دغه ته ناست یم، خپل تهجد مونځ کوم، خپل لکه قرآن شریف په میاشت کې 2 درې سره ختمونه کوم. د یوه وظیفه پاتې وه د عوامو والا. اوس به دې وظیفه باندې ما خلک تنګوي چې مونږ له هم وظیفه راکړه چې حمزه کومه وظیفه کړې ده چې دا مونږ سره هم په 11-12 موبایل باندې رابطې شروع شي. صحیح ده جي صحیح دی. هغه خو لکه زمونږ یو زنانه هغې په وظیفه ما پخه کړې وه جي. جي. وظیفه نشي ښودلی؟ نه جي نه دا راته اجازت نشته دی جي. نو چې دې هغه بل هم اجازت نه و چې خبرې مه کوه نو هغه هم بې اجازته وکړه؟ دا هم پکې بې اجازته وکړه؟ نه هغه خو لکه دا خبر چې لکه زما شکر الحمدلله خپل وظیفه پوره شوله که نه. ښه جي. ښه. نو اوس لکه ماته لا اجازت را نشته دی. اجازت هله میلاوېږي په دې هفته 10 ورځو کې ماته اجازت میلاو شي. زه بیا تاسو سره ټلیفون وکړم جي. په خپل باندې به هم بیا تاسو سره د خیر سره رابطه وکړي جي. ښه جي. بیا به وله موبایل دا خو ساده موبایل دی، ایډوانس دور دی، بیا خو به وله بل موبایل اخلي. د خیره سره د خیره ویم تاسو سره په خپله باندې هم خبرې وکړي جي بیا. ښه جي. ښه. نه بس مونږ ته لږ ساده جي. الله دې خیر کړي. په دې باندې لږ دغه جي وضاحت. ښه جي. بس داسې څونه خو نه اسلام داسې اجازه ورکوي او نه کتابونو کې د دې خبرې د اجازې ذکر شته. خو زه به یوه مشوره درله درکړم نو د دې مخلوق نه لرې ځان ساته. یاره جي ماله خو ډېر غټ لاسونه راکړل جي. ډېر زیات بس لاسونه یې درکړي خو بیا وروسته درله مات نه کي. صحیح ده جي. زه په دې باندې تاسو جي لږ ډېر ګفتګو وکړئ جي بیا. جي ټیک شو. ډېره مهرباني حمزه بھائی. تا پکې یو نوې خبره را میدان تکه. بهرحال فقهي کتابونو کې البته د دې څه نه ذکر میلاویږي خو لیکن دا ذکر که چېرې
د مختلف فتاواجاتو دا مسایل لیکلي چونکې فقه حنفي کې تر هغه قیامت ورځې پورې چې څه د امکانات والا خبرې وي هغه هم لیکلي دي باقاعده کتابونو کې بعضې داسې اشارات ملاویږي خو څه داسې هم نه ده چې څه داسې وړیا کار دی. دوستانو یاد ساتئ زموږ چې کوم څلور مذهبونه دي په څلورو واړو مذهبونو کې امام احمد بن حنبل او حضرت امام مالک او حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه دوی درې واړو مذهب دا دی چې د انسان سړي د پیریانو د پری خاپیرې سره نکاح جایز نه ده او دارنګې د انسانانو جینې ښځې د جن سره د پیری سره نکاح دا بالکل جایز نه ده. البته امام شافعي رحمه الله تعالی په اقوالو کې یو دا قول ملاویږي چې جایز ده خو بهرحال چونکې مونږ د درې واړو مذهبونو کې ښه په کلکه باندې بعض علما مکروه تحریمي بعض علما حرام لکه څنګه امام احمد بن حنبل ورته بالکل حرام لیکي او نو لہذا مونږ چې کوم فتاوی سراجیه زمونږ د فقه حنفیو زورور مضبوط کتاب دی په هغې کې دا مسله لیکلې بلکې ډېرو ګڼ شمېر فتاوی علمګیري تاسو ګورئ په ټولو کې دا مسله واضحه ټکو باندې لیکلی شوې ده چې د جناتو جنس جدا دی د انسان جنس جدا دی د دوی یو بل سره د سړي او د ښځې او د ښځې او د سړي یو بل سره نکاح کول دا بالکل ناروا دي او ناجایز دي او داسې د عقل نه هم بعض علما وایي چې بعیده خبره ده چې دا جنسونه جدا وي او د دوی نکاح او د دوی چې کوم سباله د اولاد خبره ده او د نو بهرحال علما کرام په دې باندې د ناروا فتوه لیکلې ده او حمزه به چې کومه تاسو که نکاح کړي هم وي اول خو دا ده چې د نکاح چې کوم شرایط دي هغه پکې ساتل پکار دي که چېرې ستا نکاح شوي هم وي د هغوی په سوچ باندې باقاعده تعالی د هغې له طلاق ورکول پکار دي چونکې حرام کار تا کړی نو لحاظ هغې له به طلاق ورکې هغه به پرېږدې او د هغې سره تعلق بندول د ستا دپاره ضروري دي چې تعلق ورسره بند کړئ او څنګه تاسو وویله چې زه به ما سره ماله ډېر لاس راکړی خو دا چې کوم خلک لاس چاله ورکوي دا بیا سبا لاس او خپې دواړه انسان له ماتوي نو دې وجې نه مشوره هم دا ده او شریعت حکم هم دا دی چې دا نکاح ماته کا او دې سره تعلق وغیره بند کا او فی الحال په موبایل اجازه ده او بیا وروسته به 10 ورځې بعد به تا سره بیا داسې خو دا ټولې خبرې بې ځایه خبرې دي د شرع او د اسلام خلاف ورزي ده لہذا دې نه توبه تایب